بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. عزت منو وقت آو چې تقریبا تیر شو، تاسو ستړي شوي او بیا که دغه شور او دا زوږ او دا توجه نه وه نو موږ هېڅ خبر نشو کولی. یو سالک فرمای فهم سخنتا کن نکوند مستمع قوت تبعز متکلم مجوی، چې اوریدونکي سمه توجه نه کوي نو چې هغه څوک خبره کوي نو د هغه نه قوت طبع مه لټوه، د هغه په بیان کې بیا زور نه شوق به نه او فسحت میدان ارادت بیار تا بزنه د مرد سخن گوی گوی. ویا د ارادې دا میدان له کولاو کا چې څوک پنډوس وای نو چې سم چکاو چوکه ووایي، نو که توجه ساتئ او خاموشي اختیاروئ نو څو خبرې به وشي که نو ټیم هسې ختم شوی دی. او ډېر مبارک محفل دی چې څومره پکې ساعت ډېر تېر شو هغومره به زیات ثوابي، خو لیکن چې توجه نه بیا څه فایده نشته. ما هسې د ټولو خبرو ته فکر وکړ چې ډېرې زیاتې د فایدې خبرې دي، ډېرې زیاتې د فایدې، خو د دې دا فایده به په څه کې وي؟ دا به په عمل کې یاره، چې په دې باندې مونږ عمل وکړو. الله فرمایي په سورة الرحمن کې الرحمن علم القرآن. دا قرآن داسې کتاب نه دی، دا د الله تعالی د شان رحمانیت نتیجه ده. اللہ تعالی عام الرحمت تے، عام الرحمت، پا کافر مہربانا، پا زناور مہربانا، پا کائنات پا ونو بوٹو مہربانا، پا انسانانو خو مہربانا او بیا پا مسلمانو خو ډیر زیات مہربانا. نو اس دغی مہربانی او در رحمان پا نتیجہ کی اللہ پاک کی عظیم رحمت آغا د قرآن په شکل کې نازل کو. الرحمن علم القرآن، مهربان خدای د دې قرآن تعلیم دار علیګلې دی. او بیا فرمای خلق الانسان علمه البیان، انسان پیدا کړی دی او دته بیا بیان او وضاحت ښودلی دی. مفسرین فرمای چې دا تعبیر خود سے پکارو چې الرحمن خلق الانسان علمه البیان، مهربان خدای بنی آدم پیدا کو او دته بیا چې کوم دی تعلیم د قرآن راولېږه. وای دا تعبیر خود سے پکارو، انسان پیدا کو قرآن وت راولېږه. الله پاک بلشان تعبیر وکړه، الله پاک قرآن راولېږه او انسان پیدا که انسان پیدا وخی به رستو ذکر کو. وای په دې کې څه فلسفه ده؟ وای په دې کې غټه فلسفه ده. فلسفه دا ده چې دا انسان دا سوچ وکړي چې زه الله دې قرآن له پیدا کړی یم، زه الله ګېډ او پیټ او پلیټ نه نیم پیدا کړی چې عمرونه تیر شي او جمې وړي شي، وړی جمې شي او شپه سبا شي او سبا چې کوم دی بېګا شي او د پیټ او د پلیټ نه او د ګېډ او د نغري نه او د بچو نه او د دې نه بس قدرې تاویږه او قرآن په تاخ کې پروت او زه چېرته ملا طالب پیش او کارې پیش. نه ته پیدا کړی دی قرآن له الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. نو زما عزتمنو که بالفرض دا څومره وینا وشوله او په دې باندې مونږ دا عمل وکړو چې یاره الله مونږ قرآن له پیدا کړي یو، نو راځئ چې دې قرآن له غاړی ورکو، دا بچي ورته وباسو، په خپله یې مزده کو. الله پاک چې انسان را لېږلی دی نو موږ له د دې جاپان نه یا د کوریا نه یا د چین نه څه شی یو ماشین راشي، ماشینري قسمه قسم څیزونه راځي که نه مصنوعات، نو د هغې سره یو د زده کولو د استعمالولو یو کتاب ورسره وي، داسې یو بوک ورسره وي، په هغې کې دا خبره وي چې دا به داسې کولاوئ، داسې بیا استعمالوئ، داسې دا ټوله خبره پکې وي. که په دغې کتاب باندې دغه ماشین په دغې طریقه استعمالېدو نو هغه به دیر پاوي او کار به کوي، خو که په کتاب کې یو شان وله لیکلي دي
او مونږ بل شان استعمالو نو به 2 ورځې وشي بس ایسه کار باندې کې بیا فاضل پوزا پرته په خبره پوهېږئ که نه اوس الله پاک چې انسان دنیا ته رالیږلی دی او بیا ورته خپل خلیفه ویلی دی انی جاعل فی الارض خلیفه زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خپل نایب نو دا خو عجیبه نایب دی یاره چې دی راغی نو بس د دپاره یې څه دستوري عمل یا منشور زندگی یا څه د هدایت څه کتاب دا ورله نشته او په خپله آل نال دی خپله مرضي ده چې څنګه دا وخت تېر کړ خلیفه خو داسې نه وي خلیفه ته خو به د هغه ځي نه څه هدایات وي بیا که نه نو داسې نه ده چې دی آل نال دی او دلته چې راغی چې څنګه ژوند یې تېراوه نه نه دغه شی نشته د دپاره که ستاسو فکر یې لږ فکر وکړه یخ شئ دا لوی او واړه او دا ښځې او نر مونږه په مانځه کې یو آیت وایو یو دعا غواړو او هغه دعا مونږه په ډک رکعت کې غواړو په تش کې غواړو په فرضو کې غواړو په وتر او واجبو کې غواړو او په سنتو کې غواړو په نفلو کې غواړو په ډک رکعت کې غواړو په تش کې رکعت کې غواړو ستاسو به دا فکر یې ورته یې خدای خبره وکړه ځکه چې اول خو زما فکر نه وي نو چېرې مونږ لا پکې مونږ خو پکې څه دعا نه غواړو څه شی هم زده کړی دی چې ویو نو مونږ یو دعا وایو هغه دعا دا چې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم داسې وایو که نه اوس هم موده دي یار مانځه کې موده یا اوس هم موده دي په هر رکعت کې داسې وایو که نه چې خدایه سمه لار راته وښیه الله پاک وایي ټیک ده ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا کتاب دا قرآن دا بس هدایت دی هدی للمتقین هدن للناس یو ذکر راځي سوال مې درله قبول کو که په رښتیا دې سوال غوښتلی په رښتیا دې د زړه د کومې نه دا دعا وه چې خدایه هدایت غواړم اهدنا هدایت ټول نه کامیاب چیز دا دعا دې د ته د زړه نه وه او منافقت نه وي نو بس جواب خو درغی ما خو د سوال قبول کو چې ذلک الکتاب لا ریب فیه دعا قبوله شوله اوس دا خو عجیبه خبره ده چې دلته په مانځه کې غواړم او چې سلام مې وګرځاو بیا وروره نه کتاب پېژنم او نه قرآن او نه هدایت پېژنم هلکه دا به منافقت نه وي خدای دې خیر کړي هسې نه چې برید تازه کوو چې د جنت ټیکهداران یو او هلته د منافقانو په څپ کې ودرئ بیا چې ته خو به چې ما ته ودرېدې اهدنا صراط المستقیم و چې بیا به ما به دې دعا قبوله کړله چې ته به راوتلې بیا د صراط مستقیم نه باړو خبر نه وي دا د کتاب نه باړو خبر نه وي دا خپل منشوري زندگی دا خپل لایحه عمل کم دستور چې مې دله درکړی و درلېږلی و د هغې نه خو ته بیا خبر هم نه وي تا خو تپوس هم نه دی کړی چېرې دغه هدایت کې څه دي په دغه کتاب کې څه دي دا به ګورئ غټ ظلم او دا هم واورئ چې زمونږ د ټولو کومه غټه آسره ده د کامیابۍ چې هغه د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم شفاعت او سفارش دی دا د مسلمان اخري آسره ده چې زه خپل شفیع لرم زما د سفارش یو غټ ځای شته غټ ځای شته او هغه پیغمبر را پاڅي او راپورټ وکړي چې یا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما ربه زما دې قوم خدا قرآن بالکل ایسته پرېښی یا لکه نو بیا هم کله بله کیسه اسره شته چې پیغمبر علیه السلام د سفارش په ځای په ما او تا راپورټ وکړي یا خدای هم خوار مه کړه لږ فکر وکړئ لږ رایق شئ راپورټ را باندې وکړي او راپورټ چا ته وکړي ډایرکټ الله ته وکړي او د څه په باره کې وکړي د الله د دې کلام عزیز په باره کې وکړي چې دې قوم خو له لاس نه وروړي دې خو له ګوتې نه وروړي زما عزتمنو چې انسان الله راولېږه نو دا یو کتاب یې ورسره راولېږه اوس د دې کتاب د حفاظت لپاره ناشنا طریقې استعمال کړي ذمواري یې واخیستله انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن ما نازل کړه زه به یې ساتم اوس د ساتلو دپاره او د حفاظت دپاره ناشنا سورسې استعمال کړل یوه طریقه پکې دا استعمال کړه چې په دې بچو باندې ماشومان باندې اول ناظره بیا حفظ بیا ورور قاری صاحب شي بیا عالم صاحب شي دا یو طریقه استعمال کړه هغه ماشوم به بختوري
او هغه والدین به د 1000 مبارکو مستحقي چې د هغوی بچی الله پاک په دې څپ کې ودري، په دې سپایتوب کې واخلي چې د قرآن د حفاظت په فورس کې الله پاک برتی کی برتی. تاسو یقین وکړئ چې که اوس د فوج برتی وه یا د بل څه پوسټ برتی وه نو د یو بل نه به زیات زورونه کوو او لوی سپارښونه. بله ورځ یو چاته چای دغه کړه او رسایي کړې وه نو هغه افسر پوه شوی و چې دا خو انټرویو او پارسي کې وتی دی د خو حق دی، ورته ویل 17 لاک روپۍ به راوړې نو پوسټ بدل درکړم. بالکل ښکاره اوس خرڅېږي، ښه ښایسته حکومت دی. 17 لاک روپۍ. نو هغه ورته وایي چې ما چې دا دومره ډګرانې کړي دي او ما خو چې کوم تاسو څه تپوسونه کول کوم پیپر وي څه وو خو ما 100% هر څه کړي دي، نو بیا دا 17 لاک روپۍ زه او راوړم د کوم ځای نه. نو هغې ورته وایي بس یاره بغیر د دې نه خو نه کېږي. بهرحال هغه سړی بیا وشه خو خیال د دغه افسر دا و چې دا خو هسې هم کېږي، ورته ویمه چې نه دا دله ما وکړه. اوس په ښکاره باندې بولیانې لګي او پوسټونه خرڅېږي او موږ دغه ته تیار یو. موږ ویل چې څه رانه غواړې خو چې دا زما بچی برتي شي، داسې نه ده خو چې د الله په دین کې د الله د کتاب په حفاظت کې د الله سپایي جوړېږي، د الله تعالی د قرآن د حفاظت په فورس کې برتي کېږي، نو هغه موږ ټول په شا باندې زور کوو. یاره راځئ د دې ټولو خبرو لب اللباب دا دی، د دې نننۍ جلسې لب اللباب دا دی چې راځئ په خپله باندې هم دا قرآن زده کوئ. په دې مه شئ چې ما ته خو اوس نه یادېږي، زه خو سپین ږیری یم. الله دې په دغې بیا نه نیسي، بس توبه به وباسې، په صدق به توبه وباسې. خدایه عمر مې غر کړی دی، تباه کړی مې دی او ما خو دا ټول ږیره مې بوټي دې سپینه کړه، ما خو ژوند تباه کړی دی، ستا په د مرضي خلاف لګې مې ژوند تېر کړی دی. نوره مې توبه ده خدایه، او اوس به زه ستا کتاب زده کوم او بیا راشه او په سپینه ږیره دې عبدالله ته کښېنئ، په سپینه ږیره. او چې دې نه زده کېږي نو 2 ثوابه دي. حدیث مبارک کې راځي والذي يتطاعته فيه فله اجران وهو عليه شاق فله اجران. چې تطبیق پکې کوي او ګراني پې نو د 2 ثوابه دي. نو تاسو یې نور څه کوئ او که پکې په دې سپینه ږیره د له مرګ راغی نو شهید شو. صفا حدیث دی ګورئ. نو یو خدا چل وکئ چې نور انتظار مه کوئ، نور انتظار ګنې الله له بیا جواب ورکوو، نور انتظار مه کوئ. او دویم دا موقع وګورئ چې دا بچي دا د څیرمنه قرآن ته کېنوئ، د څیرمنه یې کېنوئ او دا هم واورئ چې که تاسو وایئ چې پاکستان د اسلامي حکومت دی او حکومت به راله دغه انتظام کوي، خدای به قدرلی کوي. بلکې چې څومره دې مدرسې بندولی شي، څومره چې د قاري او عالم او حافظ دیکه کولی شي، هغومره د خټان نه د لار دی. او شیونه داسې سواره دي، شیونه داسې ناست دي چې قل هو ولام نه ورځي. د وطن د اسلامي وطن مرکزي وزیر داخله له قل هو نه ورځي او چې 2 کاله پکې تیر شي او بیا مقرر شي وایي هغه خو راله چا په انګریزي کې لیکلي وه اوس راځي زه صاحب اوس یې وویوه که نه هغه بیا یې غلطه کړي. یعنې څه په سترګو کې حیا نشته، څه شرم پکې نشته او یو کار هم دی لکه زمونږ نه به څه وشرمېږي، شیونه داسې دي چې راپسې به راپسې به زنده‌باد مرده‌باد والا دي، نور څه نه دي خبر. نو هغوی خو نو زمونږ نه به څوک څه وشرمېږي یاره. نو دا شرم هم نشته چې لکه دوره په میډیا وشرمېدم، ټول قام ته وشرمېدم چې دا قول هو خو کم زده کړمه که نه. نو چې 2 کاله پسې بیا وایي نو بیا هم غلطه کړه. د ملک اټارني جنرال له قول هو نه ورځي، اسلامي ملک له په ټوله دنیا کې چې د نظریې په بنیاد باندې د اسلامي نظریې په بنیاد باندې چې جوړ شوی ملک دی هغه دا واحد پاکستان دی. لیکن د دغه نظریې د ملک وزیر داخله له قل هو نه ورځي، اټارني جنرال نه ورځي، وزیر اعظم ایاک نعبد و ایاک نستعین بله مرزوانه ورته چې نه ورتله ورله. نو که تاسو دا وایئ چې حکومت به راله په دې بچو باندې زده کړي نو هغې له نه زده کوي. او دا هم واورئ چې یو سړی 10 او 12 دا خو اوس هېڅ شی نه دی، دا خو ټول د نقلونو والا قصه ده، خو چې هغه پیچډیانې موجي که نه
لویو ډګرانې موږي که نه چې کومې هایر ډګرانې دي چې هغې ته هم ورسېږي تپوس ترې وکړه د آخرت څه تصور پکې شته د قبر څه خبره پکې شته د جنت یا د دوزخ څه آیډیا پکې شته هېڅ پکې نشته بلکل نو په هغې کې نشته خیر دی که د دنیا دپاره پې کوئ چې کلینډري پې زده کوئ ډرایوري پې زده کوئ او دغه ټیلر ته جوړئ او دغه شانه بجلی پې زده کوئ او دغه شانه پې ډاکټري زده کوئ انجینیري پې زده کوئ د دنیا دپاره که دغه کسبونه دي پخوا بیا ورته یوه زده کوله اوس ورته دغه یوه زده کوئ اګریکلچر ورته زده کوئ د دې خو څه دغه نشته خو ورسره دې سوچه مسلمان خو جوړ کړه که نه یعنې په قیامت کې خو به دې په ګریوان کې راثار ته وي نو دا زمونږ به د څه قسم له زور یې هلته د څه قسم زور به یې هلته چې هر بچي دې په ګریوان کې لاس هرتلی او راکاږي دي چې څه کوې زه خو نه پوهېدم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو په بچي باندې د ټکه به دا مجاهده شروع کړي یو بچی هم په خپله سبق نه وایي او بیا د خدای د دین سبق په ده پسې خو دومره شیطانان لګېدلي چې وایي څه چې چلو چېرته کاندې ته یې ورته که څه شي جومات ته ور نه شي دین زده نه کړي قرآن زده نه کړي نو ستا بچی خو یې په خپله نه زده کوي وروره په هغه باندې به دا مجاهده کې دا کوشش به پې کې د بچي فطرتاً دا حیوان دی دا انسان نه دی دا حیوان دی خو مطلق نه دی او ناطق دی صحیح دا حیوان دی په دې کې دا حیوانیت او بهیمیت چې کوم پروت دی د دې بهیمیت او د حیوانیت سره د هغه خپل فطري خبرې ته رجوع کوي دی سبق نه وایي سکول هم نه وایي او لا چې په داسې قانونونه درله ایښودلی کېږي چې سزا به نه ورکوې او اوس یو قانون پاس شو چې قارېږي به هم ورته نه قارېږي به ورته هم نه او صبر وکړه کوشش کوي چې یاره ښځې ته به هم نه قارېږي خبره هم روانه وه لاهور کې جاخه جوړه کړله خو دا یو پټکی د خدای لري نو هغه به بیرته واپس واخیستل خو دې څار کې دي چې کله به دا شیونه هم پاس کړو نو دغه بچی دا سکول هم نه وایي هغه یو ماشوم د مور نه تپوس کوه ابۍ په جنت کې به سکول وي چېرته به هغې ورته د جنت ډېر صفت کړی و نو دا ماشوم ورته وایي سکول به پکې دومره د سکول نه تنګي او یو مور د ماشوم نه تپوس کوه بچیا د اختر نه علاوه په کوم ورځ ډېر خوشحاله وایي ابۍ چې کله استاذ نه جوړئ چې سبق نه نو دا ماشوم سبق نه وایي دا فطرت داسې دی دا به د مجاهدې سره دغه کې د عادت کې د دې نفس او د د بهیمیت او د شهوانیت او د حیوانیت د تقاضو خلاف به دی روانې نو چې دی دغه شان روان شه او د دې مجاهدو د دې ټکرو سره او د دې نفس شیطان سره دا ټکر یووالي نو که دی بیا لوی شي انشاءالله دا به د نفس دشمني دا به د شیطان دشمني او دا به د کفار دشمني دا به د منافقانو دشمني دا به بیا د موبایل دشمني دا به بیا د میډیا دشمني مخکې 4 دشمنانو یو نفس یو شیطان یو کافر یو منافق و شپږ دشمنان دي یو ورسره موبایل دی او یو ورسره چې کوم دی نو میډیا ده دغې لپاره به دا ماشوم داسې تیارول غواړي چې راځئ نگرانی کوي لاړو که نه د عبدالله خواله لاړو که نه او سبق یې ووایه که نه کاسې تلی و که نه چېرته پټ شوی و او د دې عبدالله به څه خرچه کېږي دا به څه خوري او څکي دا چې زموږ د بچو سره داسې محنت کوي خدای دې داسې که چې خان او نواب شي خو ستا بچي ته خو سبق وایي که نه دا خو جایز دی په تعلیم په قرآن باندې دا خو جایز دی چې څومره دنه غواړي بلکې وہی تا وقت ہو کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدلی دل پیش کیجئے یو شاعر وہی دس وقت مو چې د استاد د خدمت په عوض کې بزړه دا غوښته چې د زړه ټوکړې ورته وړاندې کړم او بدلا زمانہ ایسا کہ شاگرد پس سبق استاد سے کہتا ہے کہ بل پیش کیجئے نو زمان رزدا دے ټیم ختم شوی دی زیات نه تنګوم که په دې خبرو عمل وکړه عمل هم پې وکړه او دا بچی هم د خدای د قرآن په حفاظت کې سپهي که او په دې پورس کې مبرتي که والله علم ورکه دنیا به هم ښایسته وي په دنیا کې به هم په خوشحاله استئ په دې بچي به خوشحاله استئ یقین وکړئ تاسو په دې بچي به خوشحاله استئ
او آخرت به هم ښایسته وي. او که هم نه کړله په دنیا کې به هم په سترګو کې سوک وهي او په خپل مخ کې به ویني چې دا معاشره کوم طرف ته ځي او تباهۍ طرف ته هسې روانه ده. او په آخرت کې خو هم په دې کې لاس اچولی بیا به ترې ځان نه شي خلاصولی چې پلاره زه خو نه پوهېږم دا تاسو په کومه شړه باندې سر کړی یم. صحیح ده. نو راځئ چې په دې باندې عمل وکړو او دا بچي دا د قرآن له ښه د تهېدل نه په خوشحالۍ باندې په شوق باندې د الله تعالی د سپیي او د پورس په برتی کېدو باندې ولا کوشش وکړو چې عبدالله دا زما دا بچی دا که چېرته اوس چېرته یو غټ خېټې والا دا حرام چې ډېر خوري دا غور ناشنا څیزونه ته بیا وځي دغه ورته وایي ټانګې والا ورته وایي په 2 پیرې کې به دې وړم نو په یو کې خو دې نه شم وړی دا حرامو کې ډېر غټ نقصان دی. نو که چېرته اوس عبدالله هغه صیب وایي که نه هغه صیب او چېرته دې شیونو کې دی برتي کولی یاره چې ده ته به دا کم مینتونه کېدي او نو اوس یاره یو مولا راغلی وایي چې عبدالله له واړه راولئ او د قدر وکړئ نو اوس عبدالله څه دی نو دا د دې عبدالله چې د الله څخه کم مقام دی ځکه چې بله ورځ په مایارو کې یو قاري صاحب مړو تاسو به کېدای شي څوک وایي دا مخلوق را روانو زه هغه سوزکي ته وخېجولم سپیکر یې راکړې ویل څو خبرې وکړه ما خلکو ته ویله که دا ایم پی ای و که ام این ای و که چېرته خان ملک وډیره چودري سردار صاحب و که نه دا چېرته یو لوی سرمایهدار دا خو یو غریب قاري صاحب و خو د ده کمال څه دی چې تاسو پرې داسې د پندکانو په شان رالویږئ د ده کمال دا و چې د قرآن خدمت یې کوو بس د قرآن خدمت. نو عبدالله ستاسو د بچو د الله د کلام د زده کولو خدمت کوي د ده قدر وکوي د ده قدر وکوي او دا بچي راولئ مینو عن او تپوس یې کوئ چې بچی څه چل وکړو بچي څه چل وکړو چې ټویشونه باندې زرګونه لګوئ نو دلته سلګونه خو لګوئ که نه یاره الله دې په دې خبر